دواړه مستحب شوافی وی اذان ثابت نشته لکه اذان پر اعلان د غایبینو لپاره او دوی موجود دي نو دوی په شوافی ورځ کې د اختیار د احنافو له مسلک کړی چې په سفر کې د جمع لمونځ کوی نو اذان والإقام إقامته وكذلك بعرفة وعرفات وجمع ومضيفة وقول المؤذن الصلاة والحاس ليلة البارد والكثيرة أو مؤذن داويل شيء الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال جبارا ديو يحش بي خلق بليلم اجتماع تمرا ليرجع فابن عمر بدأذان نفسه ابن عباس بفتحي على الصلاة او خطب قول ابن عمر جازانو شي دير مؤذن وي الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال عندنا مسلم ابراهيم خلصنا وكان مهاجرنا بالعسان زيد بن احمد بن ابي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صفوف فاراد المؤذن ويؤذن فقال له ابرد ثم اراد ان يؤذن فقال له ابرد دورة اذان ارادنا علينا اذان بالسفر معلومه ده چې سفر کې د جن مونږ نو اذان ورکړو فقال له ابرد حتى ساوى الظل الدلولة سور برابر شو د موروتا نو چې سور د موروتا برابر شو دا نه پس اذان مونږ کړی مونږ په کوم وخت واقع شي مثل ثاني وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شدة الحر من الجزاء سلام محمد صلى الله عليه وسلم وقال الحزان بإقلاق أنوان المحيط على سارة سلام النبي صلى الله عليه وسلم يردان الصفا أتبع دعنا في شعرية دي حديث دولنا فواه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأتنا ثم أقيما ثم اليوم كما أكبركم سلام محمد صلى الله عليه وسلم قال الله قال أخبرنا يلو أنا بإقرام قال السلام عليكم قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبه متقاربون منا وجوانان وحم عمره فأحنا عنده 20 يوم وليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا حضور محربانا ونرم دلو فظن فلما ظننا أن قد اشتهينا أهلنا ذاوی گمان داران چې تقاضا راغلی ده قبرونو ته تقاضا پورته کړي او قال قد استقنا تعلنا عمن تركنا بعضنا نو تاسو رانو کو کورم څوک پریږي چاوي چې تازه واده مې کړی چاوي نه خزانه پرې کړو چاوي ګلالو دي فاخبرنا فقال انتوا الى اهليكم أقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أخذها أحكام بيان كما سيأتي أو قال نأخذها وصلوا كما رأيتم نصلي إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم أحسن مسلم قال سنة الحمد لله نعمنا أنزلني ناكم قال أسأل أن أمر في ليلة البادة بدجلان ابن عمر فيخش بكي فدجلان على حكي أذان دجلان لمكين بار على حكي ثم قال دازان نفسه يصلوا في رحالكم وأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إسره دازان نفسه وقيد ويا على صلوا في الرحال في ليلة البارد في المسيرة السفر شيخش فمو دباران فمو كنفة سفر هذا الإنسان قال فمن يأخذ معون قال سلام لمن كان عمي وجهز النبي وأولد رسول الله بالأبطحي فأبطحك نازله أبطح دمكي مكرميغا حجون تقول أو خير بني كنا متى أخوري علاقة اسمشتا بلال ناغي سيم منزا ثم خرج بلال بن حنبل حتى ركبها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة أذان في إقامة أو بعض الحياة تقوى المؤذن فأوصافنا مؤذن بقل علي داخلك أو علي وهل يلتفت في الأذان أذان في الالتفات في المقبار ديوي أذان في بمخرولم في التفات جائز أذان حكم ده صلاة سنة صلاة في التفات بانك أذان في التفات رأي داخلك ما يغير مقلد
ناوي حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة هذا الرضا چکم سنت متواتر و متوارث سے پائے عمل کا یو دیکھیے امام وی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم هذا شاعت ملیانی هذه غرس کی چما دیر بی تحقیق کو او خلقو منوی دینو قولی بس دارا غلی بھی اختصام جائز ہے وجہ کم سنت متوارثہ و متواترہ و معمولی با امت کی باغی عمل کر بعض مسائل علماء لکلی تدید فارک دا سے چوین جائز آرہ دینوی لکلی چدا لکی لکہ بدل کی خطاچی افغانیان و قبائل ہدایہ کی لکلی چی بدل لوار ما غیر دا لکلیو که یو بی وقوفه سری بدل کری نو دا استورات سے نو دا نفاظ مسائل نکلی جواد یا دا قافیان ملیان نو بعض فقهو لکلی کدیا خراغل دا نو دینو لکلی کی هر ملی سارا خوار دے کی وکیف کدیا کپا چامور پاتی کنی پاتی اور سمپتی جوڑے ما پا صدا کی تقریر کرو یہ جلسہ وانتا دا بدلینا زما دا خواهشی چی کم دے کی اوناراوی کی دا غیبانا وشی بدل او دا خود خرطول انتدیدی پری سیراکی پری سن یو افغانی ملا پاسر حد پگی وارس من یہ ہدایہ کی کلی کی چی بدل نوار ما ہدایہ بیاوایا ما ہدایہ کے خدام لکلی چی پا شراب و نکاح روان چا پا شراب و نکاح کرا نکے ہوتا چا خنزریات کے پا نکاح کی نکے شرے بے پا شراب و نکاح کرا پا خنزرم کرا دیدہ ہدایہ پا مطلب نکلی ہدایہ کی دے لکلی کہ یہ سڑی دا سے غلطیو پر شراب پا مہر کیا کرو چونکہ مہر نا رکن دا نکاح نرے دا شرط کے خارج دا حقیقت دا نکاح نہ دا دے پا فساد دا اصل نرائی دا فاسد کا دا کے لرگا ارکان دا خلق سید عقد و محفوظ لے ایجاب و قبولش دا غی پا دے محرم مثل مخرج دے لکلی نکویتی دا مطلب فائشت چکاوا دیگے پا خبروں کا پا ہدایتوں کا نشہ ہدایت احسان کرے اور فقہاو چی سلی کلی احسانی کری امت سارا اور خلق کی غلط استعمال ہے وہی بدل لوان على سلو سبحانه على باول وحل يلتفت بالأذان ويشكر عن بلاد داخل الأدب بياني لبلا کہ اذان کی بگوتے بے فوقنوں کی کرا بدے دوار عملا نقل گئی و یا بصیغہ ضعیف نقل کا یا بصیغہ تقویت بلان ادا نقل دا چبوتے بے فوقنوں کی منگلے هو كان ابن عمر لا يجل اسمه في ذلك ابن عمر بفوقنوں کی کتب منگلے فاولا کتب منگلے لکہ بلان مؤذن لے وذا بصیغہ تقویت منگلے وگنوں کی کتب منگلے دری فیدی میں وقال إبراهيم دا بلا عدم بيان إبراهيم من خيوي لا باس أن يمكن على غير الوضوء كسليب بيودس ودانو كنو خير وقال عطاء بن أبي رباح وتعالى مشر فقير تابعي كمكي مكرمي الوضوء حق وسنة وضوء حق ثابت وسنة خدي تأييد كلام إبراهيم نخيكي وقال تعالى دا كلام دا امام بخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه نبي كريم بخدي باكر وقت يادو نو ذكر دا اذان بخدي ياد اچار وقت ياد كده هم بيو دا سيكي يادو
سيدا چې الله په ترمذي کې موږ ویل باب قول الرجل فاتت باندې رکوټي ترجمه ترې چې دې مطلب څه دی ترې دا ویلي چې فاتت الصلاه نو باندې شاده برایانو دا محل چې دا بنوي دا به لم ندرک الصلاه ما کوشش کو موږ ملان نه کړی دا بنوي چې فاتت الصلاه موږ لره فوت موږ څخه د علامه د تکاسل او د ناراضه ده موږ دی ولې فوت نو دا به لم ندرک ما کوشش کو موږ ملان نه نو دی نه فاتت الصلاه راغله فسألي دوي دا آداب لفظي بيانه وكره ابن سيرين أن يقول فاتح الصلاة ابن سيرين من فاتح الصلاة ظنائه لكذا علامة التكاثر عن أصفيرا بيقوا آداب بيانه كنا فضائل بيان آداب وفضائل كتير السلام وليقل لم ندرك ما کوشش کا حکم اعلان دینا کریش فتی تیرت کی چچا فاتح السلام مدود کرنے وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح قول دا حضور سیدی فاتح السلام فیلے دے معلومہ داشت دعوینا جائزنا سلام علیکم خلقنا شیبان نحن بالله من الافضاء النبی عربی نحن نشل ایمان حسن مستمع جربت رجال زرزار دا سعی غوري چی منزیو کو دعوالي فدرنا قالوا استعجلنا الى الصلاة سيب تلوار ما عندنا وقال فلا تفعلوا ذات مكة اذا اتيتم الصلاة فعليكم السكينة سما انزل راجع فالصلاة راجع وما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا چکم املان نکناغو کے وما فاتکم اجسر نفوت فاتموا نفوت راجع کنا چې په کلام د مصطفی کې پاک استعمال شوی دی استعمال جایز دی او با ما تاسو تصلو ما خاطر دی چې سم نام دې ګناهو کې چې څنګه نه پوت شو یا وکړه اله ابو دا یو مسله خلافي په اشاره کوي بوګران یو ځه حدیث راځي یو خدا حدیث اسماء قوله فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا چې سملان دکا اوکے چې صد نفوت شنه اتمام یو بل لفظ د حدیث فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فقصوا روایت د سنن وله ابو داود شریف کې الله راشو کړی او دا فاطمه روایت د شیخین دې دو حدیث په بنا ملایان مختلف مذاهب اربعه دا درې واړه امامان چې مسکوک باندې تفاص نو دې به اتمام کوي اتمام وی الحاق په اخر د شي یعنی دی با رستنی مسکای برکات ته شي نو برکات ته چې پاسي رستی برکات به امام ابو حنیفه وای چې دی پاسي غړم دی رکات نه به ناغه ترجیح فقدول راوړ قضا وی ادراک ما فاتت اتمام وی الحاق فاتت شي صاحبین وی بحق دا افعال و دا خیرات کے برستی مخی مسلم کئی برستی و افعال و خیرات برستی اوس یو سړی د درې رکعاتو رماقام بطلار نو یو رکعت حمام سره راغی نو دی به څنګه مسلم نو درې واړه امامان وایي
دی برستی یو رکات برکاتو یعنی یو رکات بو کی قیده با پکی بے با یو رکات لکه دی رستی منز که رستی منزون بو کی خود قشان بی یو رکات تی پکی بے پکی قیده دا بے رکات صاحبین ام دل تاغی سر متفق کہ پا حق تا افعالو کی برستی امام ابو حنیفه دوبا کی بغیر قیده لکه دلتنا لنبید برکات تلی او اغیی که قیده نشتا نو دی بد برکات خبرو که خدا دا چه اغیم بی او صاحبین بی چه خیرات با پتول رکاتون کیوی نو پا حق تا خیرات کی لنبی منده او پا حق تا افعالو کی رستی منده خیرات با در رنبی رکاتونو که خیرات فرض رو او خیرات باوی او افعال با در رستی کئی نو دا غوی صاحبین وی برکاتا چکئی یو رکات بو که خیرات باوی خیده با پکی بے با یو رکاتو کی او خیرات با پکی پورا ہوئی او پا حق تا خیرات کی رنبی دی لیکن رنبو که خیرات ضروری دی او پا حق تا افعالو کی رستی دی امام سے پخیرات پا افعالو کی او پخیرات باو کی محکیم ہوئی محکیم کی خیرات ضروری دی دوارا بخیرات ہوئی قیده پکی نشتا او دا دری وڑا امامان ہوئی پا حق تا افعالو دا خیرات کی طولو کی رستی مونده و دا چه ای خیرات پخپل پٹول رکاتون کی ہوئی اور زمون سے دلیل پیش ہے پر صورت تا مسائل اغیوی رسلیم بکر مسکوخ امام ابو حنیفوی محکیم بکر صاحبین میں پحق افعالو کی برستے کے اور پحق خیرات کی برستے کے اور زمون کتابونو کی فتوہ پخول صاحبین نسلین برکات دا ماخام لاشی منز کے بقیدہ کے دا صاحبین دا قول مطابق امام سے بوی قیدی تاجر کشی اوس قدری والا امامان دا رنبی حدیث پا دلیل چکشتے چی وما فاتکم فاتمو چی صدر نفوت چوی دی آغا پورا کے اتمام وی الحاق پا آخر دشی کے آخر دشی پورا کا دی برستی مسکے امام ابو حنیفہ فقدوی چی قضاو کا غطیر منزو کا چدر نشویر خدا غیر سلدان کمزوری دلتا اتمام آغا مانانا دا ذکر وما فاتکم ما موصوله دی او فاتمو جملے سلہ دا او سلہ چی لیلہ ابودی دا عائد نظمیر او دا سشو ما فاتکم فاتموہو او چی ستاسو نپوت شوی دی نو آغا پورا کے الحاق پا آخر دا شکل سمانا دا منزل او امام ابو حنیفہ پتی سلر وما فاتکم چکم شی ہو نو اتمام دا ما فوتا خزمون پا قول کرا دی نو دا فقزو دا فاتمو مانا یوارا فقزو مانا ادا دا شکرا اتمام مانا ادا دا شکرا نو ساد پا مدم کف اتمام دا ما فاتا نرازی جو سلی او دیر آغی آیا ورکا ویدا دا اول منشو منگوی نا دا من داخل دی پا من دا امام کی دا امام دیم رکات کنو دا دم دیم رکات شو او دا دن رنبی رکات تلے دا غیب پنیز دا دن ایس نوی تلے او ما فاتکم فاتمو او که او ما فاتکم فقزوشی دا دوار مانا یو دا وحناف بای دا دن رنبی رکات فوت شوی دے اتمام دا ما فوت خم دغلی دا چی من روی استاذ پا مذہب کے فردن ایس نوی فوت شوی اتمام او دا قضا غفر پانے نا بینا تاسوی دا دن سا فوت شوی نی منگوی فوت شوی رنبی رکات فردن دی یا فرکات وما فاتکم فاتمو چکم تاسو نا فوت شوی دا غفورا کے نا اتمام دا ما فوتا زمون پا قول کرا دی که فقزوشی که فاتموشی دا دوار مراد داره که تاسو نا چکم رکات بشوی دا غفورا کے نا دا دن خلنبی فوت شوی نو چو دیت پاسی خلنبی بکای
او دوی وینا رستی من بقین رستی خودتنا نده فوت شئی اخو دی اس کئی پا ترتیب سا دا دوی پنیز دتنا اس نده فوت شئی ذکر دلن بیرا کار شئی دا من پختن ترتیبی تغییر آواز آمون وی دتنا فوت شئی ارون بیرا کات و برکات دی فوت شئی دی نو ادا دا ما فوتا اخذ احناف فقول کرازی دیتا تفقق ویلو امام ابو حنیفہ پا تفقق کده دی طولنا زیاد البته صاحبین اختیار داکره دی چیر یو فیل چی دوباره وشینو خدا چی خروج دا وقتین ناشی کنی امام ابو حنیفہ قول اولا بلی جماعت دی او موافق دی تفقق سارا باب متى يقوم الناس ايش تصبر حدث باب متى يقوم الناس دار والامام عند الاقامه خلق بس وقت نو مالکیان وی د اقامت ته مخکې خلق وي او شوافی وی د اقامت د ختمېدون د پس او حنابلة وی حي على الصلاه حي على الفلاح او احناف وی قد قامت الصلاه او قد قامت الصلاه او درېدو مطلب دا دی چې د دین د رستو ناس پاتې کېږي نه دا څنګه چې راشي نو دا وخت کې بکینه نو چې قد قامت الصلاه مؤذن وی دی بزر پاره دا بریان جاهلان دي د فقهاو په کلام کې وی قد قامت الصلاه سره بودري نو مطلب دا چې د دین برستو ناس نه پاتې کېږي که اتفاقا ناس وی خو چې دغه وخت ودري دین ویل چې راشي نو کې بني نو چې امام قد قامت الصلاه وی مؤذن نو دی بزر ودري دا بریان بدعتيان هم لیدلي دا امامان ناشي محراب کې کینی تقشان جونګه جاوه نو مؤذن لست دغوی نو چې هغوی قد قامت الصلاه دیني ودري نشاته ګوري چې ثقافت خون دی څنګه چې احناف دالی کلو چې قد قامت الصلاه سره بودی مطلب یې دا چې دینه برست ناس نه پاتې دې خبر پیږي دینه وینه چې مخکې کینا نو دغه طرفات نو بریلیان وی قد قامت وی په احناف دالی کلی چې قد قامت الصلاه سره پاتې نو ان کینا ته ما دینه وی چې کینا اول که ناس تینو چې دینه رست ناس پاتې او اخر مخکې ودرېدل پکار پدې چې د سپونو تسبیح او برابر ایدل دا خو خامخا وخت عجب لري نو پیږي فقهاو چې لیکلي چې قد قامت الصلاه سره به پاتې نو دې مطلب و چې دینه رست به ناس نه پاتې کېږي مجرم دی دینه ویلې چې کېدي نو دې سره دې پاتې د فقهاو غلط تعبیر کوي اوس دغه امان کې خلیان لا دلته د پیران وغیرہ چې په لاندې ګورته نو شامي کې د لیکلو وې توسط الامام په میاس کې ولا محراب نو مطلب یې دا امام دوار طرف صف برابر دا سنو چې محراب کې بخامخا ولا محراب یو نقل زمیان زمان نوز بریلیان دا سکیدا مان کې خیلیان چې دی په سخت ډوړ کې مدن نمونځ کوي په محراب ځکه چې لیکلي دي چې محراب کې به امام ولا هغه دا لیکلي چې میاس کې به د صف ولا دا څنګه چې د صف سر ته ودرېږي یو طرف صف وګورو بل طرف نو په وړي کې دنه ولا ابار جاهلان مال دلی هغه پسین کې محراب جوړ کړی بغول کې انده محراب جوړ کړی هغه کې چې امام په محراب کې ولاړ الګا محراب کو د نبی کریم زمانہ کې اورونه نو د صحابه په زمانہ د عمر ابن عبد العزيز زمانہ کې محراب جوړ شوی ناغه دالی کې یو توسط امام په میانس کې ولاړ محراب مطلب دا چې محراب میانځي نو میانځ کې بوله دنه ویل چې امام په بغیر محراب او درېږي نه ترجمانی غلطه کوي
نو په سخوري کې بدن نه ولاړ ځکه مې شامي شریف کې لیکلي چې امام په محراب کې ولاړ نو صدیرو کې هلته د باندې خیلیانو شیخانو جومات نغی پسین کې محرابونه جوړ کړي غولي ځکه چې دا راغلي چې امام په محراب کې ولاړ ما محراب میان نخله نو دا نخل دا میانزوالی نخله چې میانز کې به امام ولاړ یو طرف ته بنی ولاړ کار خزل مهر مقرشی په بدل کې خو خدا ولی شرط کوي بدل دې ته نه وایي چې مهر بیا نه وي بدل دې ته وایي چې خدا شرط کې د خزې سره زه دا لور در کوم ته به دا لور راکړې که مهر مقرر شي او که مقرر نه شي خدا چې مهر مقرر نه شي نو ټوله خدا مهر شو او چې مهر مقرر شي نو دا جزء مهر شو نو خدا نه مهر کول پکار دی نه جزء مهر چې اوس ته تا ته وایي زه لور در کوم خو شل تولې کالې به جوړې دا ځمکه را به راکړې او دا غوا به راکړې نو دا ټول مهر شو که نه شو نو چې تم چاله لور ورکې دا به جوړې مهر دی او لور به م راکړې نو لور دې پکې مهر مقرر اصیله ښځه نه مهر کېږي نه جزې مهر کېږي بدل ناروا او معاشره کې ډېر لوی نقصانات دا بدل د وجې نه کورونه روان شي دا بدل د وجې نه یوې ښځې غلطي وکړي نو بله ښځه م ګناه زه یو کلي ته تللی وم ماښیل ورته ټاک کړه نو شاګرد راته وایي دیارلس ښځې زمونږ په دې کلي کې د بدل په نتیجه کې پرېښودی شو یو ځای کې مې تقریر کوو یو کابلي مولا وي په دې غم اخته دي دا کابلیان اوس وایي ورورو خدای اصلاح کوي او مخکې خو ډېر خرو نو یو کابلي مولا وایي چې بدل خو راوړی چې ما پېکه نو وایي دا خبره دی وایي زمونږ په خاندان مونږ یو خور ورکړی و بل چا هغې ښځې خاوند پسې اختلاف راغلی یا سړي ښځه پرېښوده اجینې راغله دلته مور پلار ته وایي زما ورور ته ووایه چې دا خپله ښځه پرېږدي ځکه مونږ خو بدل کې هر څه دی بدل مالته کور شړل که یوې ښځې له یې څپېړه ورکړه دې له به م څپېړه ورکړي ما ښځې وایي ما څه ګناه کړې ده هلکه مې زما ښځه خوښه ده چې هغې زمونږ خور پرېښې ده مونږ به لاړ شو ورته به ووایو چې ولې کې زه ښځه ولې پرېږدم 15 بال 25 او ښځې ژړل ما څه ګناه کړې ده ورور مې پېښه او ښځه یې پېښه ما څه ګناه مور پلار ورته وایي نه دا بدل دی چې زمونږ لور یې پرېښې ده ته هم دا پرېږدي سړي م ژړل ښځې م ژړل او مجبور یې کړ د 15 بال 5 سره یې ښځه وشړل دا ښځه به اوس څوک کوي او دا بال 5 به وله څوک سمبالوي چې پېښ ما ته وایي دا خو معاشره ډېره خرابه بدل ناروا دی نه اتفقوا علی عدم صحته دا به بخاري کې درنه راشي چې ټول فقها په دې اتفاق لري چې دا ناروا کار او فرق په جګړه په نفاس کې ده که چا کړي بیا دوی امامان وایي مثلا امام مالک صاحب وایي چې دخول یې کړي خو بیا مو واپس کوي او که دخول یې نه کړي نو واپس یې او امام صاحب وایي که دخول یې کړي که نه کړي هغه شرط لغوه کې مهر مثل مقرر یعنی که یو کړي او بل لا پاتې بس ورته یې نه درکوي او دوی امامان وایي که دخول یې کړي که نه کړي واپس کېږي ځکه دا نکاح نه حضور منع کړی ده نهى عن الشقاق واتفقوا على عدم صحته انما اختلفوا في نفاذه اختلاف په نفاذ کې ده دا چا کړي نو حکم سره یو سړی راغی مونږ یو او په آخر د قاعدې کې یو ډنګ وخبار یې واچوه تعالی راغی ته به ورته جاهله غلط کار دی خو د فرد په درجه کې لمونځ شوی اوس د دې مطلب دا آخر د مونځ ته چې نو ډنګ وباسو فقهاو په احسانو کې چې مراتب یې درته ښایم یو جینۍ ده متختې ده نو فقه حنفي کې دا وایي که کفې سره تختېدلي د ملا لور و ملا سره او نکاح په مهر مثل د خاندان مطابق مهر مقرر کړو نو کاڼې پکې ده هسې به م یو خاوند کوو نو غږ مه کوه
او که مہر برابر مہر نو یا غیر کچھ سره تخصیص دلیوان ولی په اعتراض کول شي نکاح به واپس او درې واره امامان ملکی دینا نو احناف دا نو ویلي چې بس تختی دی جنا کې بلا ورید نکاح تړي دی ویلو د یو صورت د واقع کې داسې صورت پیښ شي نو څه چل به اوس کې اوس راته معامله شرط کړي را خرابه کړي نو احناف احسان وکړو مطلب علی شرط کول خو د ښځې د مصلحت دپاره او د هغې تصرف صحیح لکه مهر مثل یې مقرر کړي او کف که غلط کار یې کړو نو ولي په اعتراض کولی شي نو خلک هغه جواز او نفاذ کې فرق نه کوي نو فقهاو احسان کړی دی په هر تقدیر امت سره خو خلک یې پېژني غلط استعمالوي دا اسقاط چې روان دی بدل چې روان دی د ښځو خرڅول چې دا ټوله غلطه ترجماني ده د مذهب او مذهب یې بدنام کړی دی چې احناف وایي چې جنۍ بغیر ولي نکاح کېږي دا وایي دا غیر مقلدین وایي دوی احنافو زنا روا کړی ده جنۍ که لاړه شي وتښتي نو خیر دی دی خو روا کړی نه که داسې صورت پېښ شي نو حکم یې څه دی دی نو ویلي چې کوي دی نو د بدل چې روا کوي عام نه بیا د جنۍ تښتېدل هم روا کوي جنۍ خو چې وتښتي وجه دی بدل دغه کړی چې هدایه کې لیکلي چې بدل روا هدایه کې خو دا هم دی چې ښځه وتښتي بالغه عاقله نو نکاح صحیح ده نو بیا ولې وجه ده په نیمه هدایه عمل کوي په نیمه نه کوي خو چلون ولون دا امامان خاص نه پرېږدي که نه هغه وخت د مړي توبې ورته رایادې شي د مړي خیرخوا شي د مړي خیرخوا دي د ځان خیرخواهي با ما درته اقامته پورې ووې چې فقه کې دا لیکي چې اقامت قد قامت الصلاة سره به ودرېږي نو مطلب یې دا و چې د دې نه به وروسته ناست نه پاتې کېږي دی نو لیکلي چې دغه پورې ناست یا نه چې قد قامت الصلاة ویلي شي نو نه ودرېږه دی به صفونه څه وخت برابره په خبرو پوهېږې دا بریلیان به دا وایي ګوره چې لیکلي چې قد قامت الصلاة سره به ودرېږي نو راشي امام په محراب کې کښېني جمله جاره نو چې مؤذن دا وایي ما ملتان کې لیدلی دی یو ځای پرې دلته مانکي شریف دا شیخان داسې کوي کښېني په محراب کې امام نو چې وروسته مؤذن قد قامت الصلاة وایي نو دوی زر ودرېږي شاته نه ګوري نو باب لا يقوم الى الصلاة مستعجل اتلوار بمانزه ته نه پاسې ول يقوم اليها بالسكينة والوقار سکینت او وقار په اندامونو کې او سکینت په حرکات کې یعنی حرکات هم ستا برابري او اندامونو وظرف هم برابر ساته ذر ابو نعيم قال لنا شيبان يحيى عن عبد الله بن ابي قرات النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينه او سكينه اطمئنان او باب هل يخرج من المسجد العله جماعت کې اذان شنو ته وته شي کنه یہ دا اذان نفس هم وتل بندي او اقامت نفس خو صح بندي خدل علتين وي کس علت موجود شي لکه سړی بیا او دس شي روزه ماته شي باندې لار نه دی وتی شي په اتفاق د امت سره او بغیر علت بنوت حضرت عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم سعد بن صالح بن كيسان بن شعب بن ابي سلمة عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد قيمت الصلاه وعدلت الصفوف صفونه برابر شو حتى اذا قام في مصلى چې حضور مبارک نمازه پځه کې ودرېد وانتظرنا ان يكبر من په دې انتظار او چې اوس په تکبیر وي ابو داود کې دا دی وکبر تکبیر وي نه تکبیر نه ویلې کبر معنا بلغ موضع التکبیر ته تکبیر زه ته ورسه مین طرفه او وی علا مکانکم قاطع وی فوصله فمکسنا علا حیاتنا پخپل حیات ولارو
حتی خرج الینا ینطق رأسه معا حضور مبارک روت او د سر نه مبیده وقد اغتسل غسل ارشیو نو چې جمع تو درې غسل رایات شو نو سر لاړ غسل وکړو بیا راغی نو دا خروج من المسجد و بعد الاقامت ولعلت او باب نه دا قال الامام مکانک متى يرجع انتظروه کی امام سړی ته وي په خپل ځای مقتدیان له پکار دا چې انتظار وکي دا څه نه کوي چې جمع دی وکي ځان الله نو دا امام د حکم بتابي اوسي حدثنا قال محمد يوسف قال لسنا وزايو عن زوري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ابي هريره قال اقيمت الصلاه فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدمه جنبا ثم قال على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج وراسه يقتل معا فصلى به او باب قول الرجل ما صلينا دا لکه د فاتتنا صلات پشان بل یو ادب لفظي بیانه ما صلينا ویل شکنا یا ما صلیت بظاهر خدا خبرنا چې سوی مامون نه کړي نو دیوی نه دا بدی خو پنیت پورې دا کنیت دې چې ما صلیت ما کوشش کو خو مونږ نه کړی شو نو روانه او کدا ناراسته او د بے خونده او د منځ عدم اهتمام د وجه نه به حکار نه ده ما صلینا کې څه بدی نشتا یا ما صلیت کې بدی نشتا عمر سے بھی ما كنت اصلي العصر حضور والله ما صليتها ما صليت ویلې بعض شاد مليانو نه داسې نقلي د په نظر کې هغه اختلافات په مخکینی داسې ابواب کیږي چې هغه اشاره کوي چې دغه طریقه صحیح نه ده دغه مذهب صحیح نه ده حدثنا ابو نعيم قال لنا شيبان يحيى قال سمعت ابو سلمة يقول اخبرنا جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق وقال يا رسول الله والله ما كدت ان اصلي ما كدت ان اصلي دو معنا من ذکر ما من نه کړي کدت په معنا ده كنت ایام منذ کو خډیر په اللهم میو کو قریب نه و چې ما من کړي خو مې کړ حتى كان الشمس تغرب وذلك بعد ما افطر الصائم هغه وخت راغی چې روزه ما تکړه روزه ده يعني غروب شو وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قلت ما صليتها فنزل النبي صلى الله عليه وسلم الى بطحان وانا معه فتوضا ثم صلى بعد المغرب الشمس ثم صلى بعد المغرب باب الامام تعرض له الحاجه بعد الاقامه کہ امام ته حاجت پیشو اقامت تفسنو دیت لیشي لکه حضور مبارک د جنابت ور ترایات شنو غسل الله او اقامت شیو نو قوم لدا پکار د انتظار دیو عندنا ابو محمد عبد الله بن عمرو قال سنا عبد الوارث قال سنا عبد العزيز بن مسلم عن انس قال اقيم الصلاه والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي رجلا في جانب المسجد فما قام الى الصلاه حتى نام القوم اقامت شو نبی کریم چا سره خبر کوله خبر دومره بیشوي چې بعض خلق باندې د خوب تعالی رااله ما صدق ندیر ساعتان سره ولاړو دا سه معلومی چې ضروری خبره مو د جهاد مصروفیات وګورو او باب الکلام اذا قیمت الصلاه خبر جایز دي چې جمع او اقامت ودري وشي لکه حضور مبارک دغه سره خبره کوله کړه او بعد الاقامت کوله ذنا ياش بن نوري قال سنة الله قال سنة عمير قال سنة عبد المنانية عن الرجل يتكلم بعد ما تقام الصلاة حدثني رسول مالك قال أقيم الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم فعبسه بعد ما أقيم الصلاة السلي سرع خبر كوري او باب وجوب صلاة الجماعة لجماعات من واجب دي واجب معنا ده فرض وإنه الجمع فرض او دي وقال الحسن وحسن بصري سيبوي ان منعته امه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطيعها كمور ورسوي بچي ده جمع منزل منزل ما ہوتا خدا منع شفقة وي ده مور پلار خبر منن نشته پدې ده مور پلار منن ضروری دي خدا جمع فبارك يرتوي چې مزه بچي نو دې کې حکم منن نشته ذکر فرض ده فرض کې طاعت د مور پلار نشته البته که دا غي ضرورت وي نا جوړه اور ته بچي مزه زې आवाज پاتې کېږم یا یری یا د دشمن یاره نو کنا جوړ یا مکان د یری
یا سبل چه عذری نبی بنسی حکمانا کوله دا شفقت دا وجنا شفقت پا دخ پکیگی کہ بچی تیارا دا چرتا بدر زفری خطی دی باران دی نو دی که حکم مانا نشتا دا مور شفقت لحاظ دا دکی دخ پکیگی نو ذکر وی منعت امهان لشاف الجماعت شفقتا که مور منعکاو دا جمع دتلون شفقتا پا دخ پکیگی نو لم یطیحا دا حکم دا جمع ضروری دا ذکر دا مور پلار حکم ورطا پریدا دا جمع فبارکی دا علماء پیزا مسئلہ کر ظاہریه وی چې جمع فرض دی او شرط دا فرض دا صحت دا صلات نو که چا جمع قصدن پریخو دا نو ځان له منظم نکیږي دیم قول دا حنابلو دی چې جمع فرض دا خو شرط دا صحت دا صلات ندا نو که چا جمع پریخو دا مجرم دی سخت پا ترک دا یو فرض سارا خو ځان له منظم کیږي غاړه اخلاص شو دریم قول دا دوارو امامانو دے امام مالک او امام شافعی صاحب چی جمع سنت تا سلورم قول دا بعض علماء دے چی جمع مستحب تا پینزم دا احنافو دے چی جمع واجب تا واجب دا فرض لان دے او دا سنتو نبارا منشا دا خلاف دارا چی چا تحت وعیداتو تکرتلی دی چې حضور اراده تحریق دا بیوتو کړي دا پتر د جماعت ناری په حکم دا فرض لګول او چې جادي ته کتلې دي چې په معمولی اعذارو کې د جمع پر خود الله غلي دي شل عذر دي لکه باران تیاروي جړې نو جمع پر خودش نو دا علامه دي چې مستحب او سنت خو چې چا په مجموعه نظر کړي وعیدات نظر کردی او پا اعذارو نو حکم بین اختیار کردی آگا احناف دی احنافو پا وعیدات نظر دی او پا اعذار نظر دی نو حکم دا وجوب بیلی دی نو دلتا وجوب پا مانا دا فرض دی او زمان مسلک کی جمع واجب دا قصدن جمع پر خودل دا سڑی مجرم کی دی قال والذي نفسي بيده حضور وی قسم میرے فعادات چی زمان نفس آغم پر اختیار کے لقد حممت ان عمر بحطم کلا ارادوکم چی لرگو ببارک حکمکم لحتو بچروریشی ثم عمر بالصلاة وحکمکم دا جمع فیوزان لها ثم عمر رجل فیوم الناس بے چاہتوئے مچی جمع ورکا او زدہ وحکی لارشم ثم اخالفا ورستونشم اخالف دا شان ورطلوتا وی ورشم باغ خلقو چی جمع لنرازی فورحان قال بیوتهم چی کورونا پیو سوزو چی کورونا سوزیگی نو خدویوم پکی سوزی تعذیر مالیم شو تعذیر بدنیم شو اولذی نفسی بیدهی قسم دی پا آزاد چی دما نفس آغا پی اختیار کرے لو یانم احدم نو یجدو عرقا سمیر کدغی منافقینو زدا چی جمع لنرازی کدوی تا فتو لگی چې په جماعت کې او سره باندې کې ملاويږي ارقا غاډو کې چې وي چې واز دا وخ ور پوری وخ کې کما وخ خوګي دا پستا وخ خوګنی او دا طالبان پسته وخ ته الګا پستا وخ خوګنی او غاخونو کې نخلي نو ارقا سمينا غاډو کې چې سربي نو ورمي کنه او وخ هم خوګي امر ماتين حسنتين یا دوسوی خشتا سودا دا چرله یا دا وامیخی دا نوک چه اڈوکی تی تلی او پخی که دا لان دغی تسووی مرمات مانا سوا کروچ دا وخم خورلی دا کنه تاسو بسیر پلوا خورلی دا مخپچ پخشی دا لاندې دا کرچ دا ډیر عالی سوا وی کدو سوی ورته معلوم شته لشهد العشاء ما سلم یعنی دا چې خلک دې کپته ورته ولګي چې اډو کې تقسیمي یا سوی تقسیمي ګرا وشي دا ظاهر را چې منافقان او ځکه مخلصان صحابه دا کار نه کوي نبی کریم اراده د تحریق د نار کړی دا
معلومه دا چې جمع ضروري ده. او باب فضل الجماعت د جمع مونږ غره غواړي غواړي فرض سره جمع کی فرضم دی او ثواب هم دی پکې. وكان الاسود اذا فاتته الجماعه ذهب الى مسجد اخر. اسود ابن يزيد یو تابعی دی د ابن مسعود شاګرد دی. دنه بچ جمع لاړه بل جماعت تبر دا طلب مستحسن دی واجب نه دی. یو جماعت ته جمع لاړه بل جماعت تدلی شي د جمع لپاره ورغه کال طلب کول شي او کله نه نو خیر. اسود ابن يزيد نه بچ یو جمع لاړه بل جمع پس وګرځي. وجاء انس بن مالك انس بن مالك راوي الى مسجد دا پرون مونږ وې کنه د دې جمع صح حکم دی دې قائل دې ما جمع راوګړي. وی انس بن مالک راوي یو جمعه تا چاہے کې جمع شو فعذ غدا اذان او اقام اقامته وصلى جماعه لا جمع منذ احناف پیدا لهر جمعه نو لهر جمعه کې په ته اختلاف نشي کې خصوص جمع کې دي او قرینه دا چې اذان ولوي او اقامته کنه دې جمع کې په اتفاق دا علماء اذان نشته. البته که د لارې جماعت نو چې څوک راځي اذان دې مو اقامت دې کوي نو دا دې جمع کړي د خدا خار په جماعت کې نه د لارې جماعت او قرینه څه ده اذان واقام اذان پکې وکړه. نو عبد الله بن مسعود دې د دې جمع قائل مارته حنابلہ جا قائل کړي او دې د دې جمع قائل او درې واره فقها دې جمع ته مکروه وي. عمر ته اختلافي صورت ویلې او ها چې به جماعت کې مکروه چې امام ورپسې امام مسکړي او قوم مسکړي نو ته به جمع مکو او چې امام نه کړي بل چا کړي نو بیا راواز یا د لارې جماعت یا فرض مونږ یو تو ورپسې نفل یا تو تاره نو دا به جمع نه. امام ابو یوسف به جمع راواله خو چې درې شرط یې پکې یو دا چې عادت نه جوړه دیم دا چې جماعت په یو طرف کې او حیات بدل شي نازانی نه اقامت. دیم دا چې تداعی ولا نه کې چرادې رونو به جمع کی ځکه دا د قوم د تفریق او د ناراسته ذریعہ ګرځي او دا کار نه سلف به جمع نه کړ. نو د انس صاحب چې کړه دا معلومیږي دا چې دا د لارې جماعت ځکه اذان او اقامه اذان اقامه بلکې بعض روایت معلومی فقام واستهم دې په منځ کې ودرېد نو حیات دومره بدل کړ چې جماعت د نسیو کې امام خو مخ کې ولاړ او دې پتا نه جمع کې منځ کې ولاړ نو حیات چې بدل کړ خیر. قال حدثني عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الجماعه تفصل صلاه الفجر بسبب مشين ده جمع من ځان د مون نو ویش درجه اوچته ابو هريره وي 15 درجه نا اول 15 درجه احسان نه غلو به د خدای طرفه د ویش تراغه ذکر خدای زیادت په فضل او احسان کې کوي او کمې نه کوي. یا یو د جهري حکم نه بل د سري یا یو جواب کې اصل نه بلکې اصل او فضل وړه. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاة في بيته وفي سوق 5. ځان لمون پکور کې او ځان لمون په دکان کې سوق نمران منډه د جماعت نه ښه منډه کې کوي دکان کې کوي مارکیټ کې کوي پلازا کې کوي او جماعت نه نو د ځان لمون دې کور کې او ځان لمون دې په بازار کې بغیر د جماعت درینه د جماعت جمع 15 درجه اوچته. وذلك انه اذا توضا فاصل الوضوء مخرج المسجد الى الصلاه لم يخطط الا رفعت بها درجه القدم ما درجه وجتي وحط عنه بها خطيئه فاذا صلى لم تزل الملائكه تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال احدكم الصلاه من تدعو. او باب فرض صلاه الفجر في الجماعه سبا منصف جمع کې نمش په ثواب د الله خدای لیکي. أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفصل الصلاة جميع صلاة عادكم وحده 25 جزءا وتستمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم
ان قرآن الفجر كان مشهودا یعنی صلاة الفجر تشهده الملائکه قرآن الفجر نمرات صلاة الفجر قال شيخ بن عبد عبد الله بن عمر قال ثبت لها ب27 درجة ذا عمر بن عبد قال سنابي قال سنة الأعمش قال سمعت سالما قال سمعت أم الدرداء أم الدرداء بعد أم قل مور تابعية ده نمي حجي أمد دعوي خاون میں کور تراغ ابو الدرداء بعد أم قل پلار دی صحابی ده دا خضی رستوره ده تابعیه ده نو غصعو ما وقتی ولی خفه ویره د حضور په دین کې نقشې کوي ټول نقشې روانه شوي یو سی نوینم الا انهم یصلون جميعا صرف دا چې په جمع لاموس کوي کنه د حضور خبرې ټولې پریښي نو صلات جميعا بهتر شي حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا موسى بن بريد بن عبد الله بن موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عظم الناس اجرا في الصلاه عبدهم فعبدهم ممشى اغه سړي ثواب زیات چې د لری ناراضي والذي ينتظر الصلاه حتى يصليها من امام اعظم اجرا من الذي يصلي ثم ينام اغه سړي چې جماعت کې ناسي په انتظار د جماعت کې دا بهتر دا سړي نه چې منځ کې اولاد شي ودشي او باب فضل التحجير الى الظهر فاول وخت کې ما سپخین لتل تحجير معنى تبكير تعجيل حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن ابي صالح السمان عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق یو سړی روان دی پلاره وجد غصن شوك دا صغير ولد پلاره على الطريق فاخره دا غصغي د لارنه لرګه فشكر الله له خدای د عمل قبول کو فغفر له پدې اصغي بخله ده د خدای عجیب دربار ده کله سړی تخت ورسي کله تحته کې لګ عملم کم مګا یو اصغي د لار نه لرک خدای پدې وبخ سفیان ثوری وی یو دل فل روان زمانه مخ کې سړی روان دی هغه ځان تر غور کوي ما چې د دې سوې ته ورنږدې شم نو چې لاره کې کاني د لارې نه خوا کې وي خدای دا مې د پلار په عمل نامه کې ولیکي چې بل څه د تکلیف شي په لاره کې وویني لارې نه خوا کې خدای دا مې د مور په عمل نامه کې ولیکي ما خدای مونږ ټول خلکو ته دین کوي او دې مسلو ته خیال نه نو دې سړي اصغي لرکه د لارې نه او خدای وبخ یو ډم خدای پاک په د سپي په بولنه بخل نو د خدای عجیب دربار دی بیا نبی کریم شهیدان د خدای په دربار کې 15 قسمه دي مطعون چې په طاعون منشي او مبتون د خېټې په مرض والغریق او په ډوب چی شي وصاحب الحدم اکسیډنټو کې والشهید فی سبیل الله او په جهاد کې شهید شي دا ټول په حکم د شهیدانو کې دي وقال انس وقال لو يعلم الناس ما في النداء كخلق معلوم چې په اذان کې څومره ثواب دی او په صف اول کې ثم لم يجدوا الا استحموا عليه لاستحموا عليه بينمنتن او بد حصول بغیر د خسرونه نو خسرنه به په خله ولو يعلمون ما في التحجير لا سبقوا اليه کدوی ته دا پته لګیده چې په اول وخت کې مانځل تلو کې څومره ثواب دی نو تل به ولو يعلمون ما في العتمه وسبه لا تعما ولو حبوا او کدوی ته د ماسوتن او د سبا پر اتلو کې ثوابونه معلوم دي او راتلی به د جمع ته ولو حبوا اگر چې په خرپوس وي او باب احتساب الاثار دا قدمونه شمیره غواړي احتساب معنا د خدای نه پکې امید د ثواب لاره دا قدمونه کې غواړي ثواب دی أنا محمد مع الله بن حوشب قال عبد الله قال سليم عمر بن سلم مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة بني سلمة دو قبلو جماعت قالت توي کې مدینه منوره لیدلی دا غیدا اراده و چې هغه کورونه بدل کو دلته مدینه منوره جماعت ته نږدې کورونه جوړ نبی کریم ورته نه دا تاسو تک را تک کې خدمونه ډیر او ثواب پکې ډیر دی یا بني سلمة الا تحتسبون اثاركم د دې تلو راتلو کې ثواب مومن نه لره
خیر دې کلی دی وزاد الميماني مقال ابن يحيى وقال سن عمرو وقال سن رسول ان بني سلمة ارادوا ان يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم يكون خرج کول تودل تنزي كورنا ولو نبی کریم وی وکره النبي صلى الله عليه وسلم يعر المدينه حضور دا نه خپل چې مدینه دي شاتوره پاتې شي دا چاپیر کلی په منځله د قلاګانو دي وی تاسو بار اوسېږي د مدینه اوس دا ټول خار کې راغلی دا وخت کې بار مام چې سبق وی هغه وخت کې بار من کې خالدین او پټیو فقال لا تحسبون اثاركم وی په دې تلو کې د ثواب من نه اوس اثار پورې لا اثار په سورۃ یاسین کې راغلی انا مجاهدون خطاهم واثار المشي في الارض بارجلهم اثار دې نه خطوي چې په خو باندې جوړي او باب فضل صلاه العشاء في الجماعه انت عمر بن عبد قال سنا قال سنا مش قال سنا ابو سعد النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل صلاه نفخ المنافقين من الفجر والعشاء فمنافقان دا دو منزون دیر گرام دی سبا و معصوطا ولو يعلمون ما فيهما ولو لا اتوهما ولو حبا ولقد حممت ان امر المؤذن فيقيما ثم امر رجلا يوم الناس ثم اخذ شعالا من نار دور شغلي وانا فحرق انام لا يخرج الى الصلاه بعد باب الاسلام فما فوقهما جماعه بكسان جمع يعني بكسان شي مسكين فجمع ديوكي عداد جماعات بولي أنزل مسلم قال سنة ابن مزيران قال سنة قال النبي خلاف مالك من حملة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر الصلاة فأذنا فأدبك سعنو تلب سفرك نحضور ورتوي فإذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليومكما أكبركما أو بعض من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد فليف جماعت كناسي في انتظار جمعك أو ده جماعت ناس فضيلت قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى ملائكي دعاء د رحمتونو وی پاغه سړي چې په دې په جماعت کې ناس ما لم يحدث سو پورې بعد نه وتره دعوي اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال احدكم صلاة ما كان الصلاة تحبسه دې په حکم د منځ کې چې سو پورې مونږ د وجنې ساري لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاة کور نتلولا مانا کئی صرف منظر یعنی کورتا ذکر نزی چی منظر لانا ذکر او سنة محمد بشار قال سنة احیان بید اللہ قال سنة قبیر بن عبد الرحمن نسوین عصر نبی ورد عن نبی سنة دی حدیث پانی تاسو وعسونا کول شیخا دی امامان ترہ نبی کریم بھئی سبعتن یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ وہ کسان دی چی خدای پاک بے پخپل سوری کے ساتھی دا قیامت پر سوری یو مخلوق دے ای سوری کې بولاره سوری د عرش نه یاد یو سوری وي د خدای یو سوری به پیدا کړی اول الامام العادل بادشاہ منصف دا هغه کسان چې د صفته پکې متضاد جمع کی بادشاہ او تخصوص دا روک ټوک نه ارڅ کول شي په دې سره د عدل کوي انصاف کوي دیم وشعب النشا فی عبادت ربه وما کا نوجوان چې د خدای په عبادت کې شوی لکه طالب په سبق کې په منځ کې په اودس کې نو ظلمی توب کو د غلې ون توب دی او دی غلې ون توب ته خیال لک خپل عبادت تکي ورجل قلبه معلق في المساجد درېما سړی چې زلي د جمعه سره تړلی یعنی کبار تلار شوم د جمعه فکری ورسره او د جمعات د آباده باب سره مناسبت پدې کې چې د مساجد د فضیلت سلورم ورجلان تحابا فی الله اجتماع علیه وتفرق علیه بلاغ سړی چې د دوستانی چې د خدای لپاره محبت او د خدای لپاره جدای وي که یو ځای کېږي د خدای د دین په فکر کې او که جدا کېږي د خدای د دین په فکر کې یعنی دوستی په دنیوي غرض نه بنا دوستی د دین په محبت بنا ورجلن طلبت ذات منصب و جمال یو هغه سړی دی چې یو مالدار د منصب خاوند او د جمال خاوند دی وغواړي خپل ځان ته او دی ورته وایي انی اخاف الله زه د خدای نه یریږم یعنی
خزد طرف تلدی او خزم جمالدار مالدار طول بواعث تکشش موجود دی عدی باقیده وینا انی اخاف اللہ دا بدخلی دا سوری دلان دی ورار ورجل تصدق افعال او بل سریعه دی چه پپٹ ورکول کئی حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه چه گس لاسته پتن لگی چه خمی سور چاہتے ہیں سرگن یو زکاة که پا سرگن ده سری ورکی خیر ده چه بلنانه نبش او یو صدقه نفلی ده چه آگه که ده مقصد ده خلق و ترغیب نینو ریاکاری بنکه پا پتا ورکول خودی ان تبدو صدقات فنعما هی و ان تخفوا و تؤتوا الفقراء فهو خیر لكم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وما غسړې چې ځان له ناستي د خدای قهر د خدای نعمتونه د خدای قدرتونو کې فکر چلی او د خدای د یاري وجاري سترګې وبې د وو کسان دا د قیامت پر د خدای د سوري د لاندې ورغی حافظ ابن حجر نورم زیات کړی دی مالک کلی د ځان سره په دې کتاب کې وزد سبعة ازلال غاز وعونه دغوی پشیرونو کی راوسته اړمبی پشیر کی راوسته وقال النبي المصطفى ان سبعة يذلهم الله الكريم بذله محب عفيف ناشئ متصدق وباك مصل والامام بعدله دا خدا حدیث قرار نور ورسر زیاد ذکری دی وزد سبعة ازلال غاز وعونه وانذار ذي عسر وتخفيف حمله وارفاض ذي غرم وعون مكاتب وتاجر صدق في المقال وفيله نور زیاد ذکری دی وزد سبعة حزن ومشي لمسجد وقره وضوء ثم مطعم فضله واخذ حق بادل ثم كافر وتاجر صدق في المقال وفيله نافق الباركي لكن دي حديث كده هو قسم خلق باب سر مناسبت پر رجل قلبه معلق في المساجد عندنا قتيبة قال مثلا اسمعنا جعفر عن حميد قال سيدنا انس هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حضور قطع جوڑا کرده لي او يوزن اخر ليلة وصلاة العشاء الى شطر الليل يوزن ما ستر منذ استقرون من شبه پوره ثم اخبار عليها بوچی بے تمانزن پس منت متوجه شو او بیاوی صلى الناس ورقد ولم تزالوا بصلاة من تذرتموها بے خلقو دشیوی دی اوتاس پا حکم دمانز کے فکانی انظر الى وبیس خاتمه گوتے لاتے خدون و گوتے ما تحکارے لا ریدا سراتا یادا لکه چوز گورم چمک دا گوتے آبا مفل من خرج الى المسجد ومن ناح سری سبا زمان رتا و بیگازی یعنی تنگ راتک کی ثواب سمرا دے احادیث مبارک علم دے ثوابونم بیانی آدامم بیانا حضرت علی بن عبداللہ قال سنة دا ثوابون فقه کنے بیانی دی قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن طارق بن زيد بن اسلم عن الطاعة بن يسار عن النبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا الى المسجد او راح سري سبا بغازي اعد الله له نزله من الجنة كلما غدا او راح خدای دل میں المستیا په جنت کی تیاری چې هر کله زی ورځي په هر کلو باندې بس ها هذا باب گورخه دې سره تعلق دی او حکم دی او اختلافي مسله ده پکې نور عام آداب دي چې وایو چې آداب دي نو چې اسانه ډیر به وي ان شاء الله پکې نو صبر کوي راځه ما نه کړل ما علنم کې خود الله وای خود اقواکی و پزور پہ ایجاب قبول کیا نکاح خونه کیگی ایجاب قبول پر عذاب آنے ضروری ہے
ادریدل اشهد ان محمد رسول الله سره نشته سلوی افراد مړي پس خیرات کوي نو کدا سنت غني نو نشته او چې خیرات باندې پابندي نشته او کدا وایي چې د حضور پاک نه ثابت دي یا صحابانو نو دا درو کوي کینسر بیماری کې شهید کیږي اشهد ان محمد رسول الله سره څوک درېږي دا خاصه ځان نه وایي یا نبی کریم حاضر ناظر غني نو دا خو عقیده خطرناکه دا به وګورم